زبر ته یو خبره وکما دا باز خلق دا خبره کوي چې تاسو د حضور مبارک پشان کې ډیر اضافه کړئ. نعوذ بالله. ګوره صاحبانو اضافه کله راځي؟ تاسو دی باز سوالاتو ته فکر نه حضور مبارک پشان کی اضافہ اللہ راضی چت د حضور مبارک مکمل شان بیانولای شي چته مکمل شان بیان کړي نو اغه نه پس بت پکې اضافه را ولی قسم په ذات د خدای چې په مخلوقاتو کې به د رب نه داسې څوک نشتا چې د محبوب علی السلام په ټول عمر کې کربمه هي شان بیان کړ. دا کوم خلک چې په شان کې زیاتای کړي دوی ته وایي چې شان یتا ته معلوم دی چې څومره دی. ځکه علما لیکي چې د حضور مبارک په شان کې کثیر قلیل دی. د حضور مبارک په شان کې زیاتواله کړل دام کم دی. او ابن مزروق دا مرزوق یو صاحب تیر دی لوی اغلی کلی دی چې مونږ چې کله د محبوب علیہ السلام ډیر شان بیان کړو ډیر شان یې بیان کړو وی چې د اغه نه پسم ز 70 دفعه استغفار وایما چې ما د محبوب علیہ السلام مبارک سم شان نه بیان کړي. دا د اغه خلکو د ابن مرزوق وغیرہ چې څومره خلک دي د اغه خلکو طریقه دا نو اضافه خو الکیږي چې د محبوب شان ته مکمل بیانول شي. محبوب شان مکمل ابو بکر صدیق نه بیان کړي عمر فاروق نه بیان کړي عثمان ابن عفان یا عمر سے مکمل بی دربا بی د خالقہ د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان هیڅ څوک نشي بیانول دی وجنا دا خبر کړل چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک پشان کی سکړه علو اضافه کړی. دا خبره د پیغمبر علیہ السلام مبارک پشان کی گستاخی د ګور د یاد لري. ز چې کله ستا صفت کومه او ستا شان بیانوما چې مکمل ما ته معلوم وی هغه بیان کړم دا اغه نه پس په اغه کې اضافه وکړم نو اغه ته سویل کېږي اغه ته اضافه ویل کېږي چې مونږ او تاسو دا ټول زندګي ختم شي یا لس کرت الله جل جلاله ما او تعالی زندګي راکا او فرض منز نه علاوه ما او تا ټول د پیغمبر علی السلام مبارک شانم بیان کړو کنا او لس زندګي مم ختم شي د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک یو حصے د شانتم نشه رسیدای. نو په دې خبره باندې نعوذ بالله څوک دوکه نه کا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ دا خو هغه شان دی چې ثابت دی او چرته د اغه نه ما او تا په نیمه غنټه کې یو مختصر غوندي حصہ بیان کړو.